أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصل بنزه پنځه سمرات د سورة البقره د مخکې ایتونو کې سلور جوابات ذکر کړ. الله رب العزت د هغه مسلې لپاره چې څو جواب نبی صلی الله علیه وسلم د بیت المقدس نه کعبه په طرف باندې راتاو شو. اول جواب دا چې د مشرق او مغرب اختیار الله سره دی، نو موږ هم د الله یو سامر چې الله وکي به موږ منو. دویم د دنیا د ژوند د امتحان لنعلم چې موږ معلوم کو کوم خلک د نبی صلی الله علیه وسلم تابعداري کوي او کوم نه کوي. دریم د نبی صلی الله علیه وسلم د خفقان مسله الله تشریح کړه چې نبی صلی الله علیه وسلم خفو. سلورم لله یکون للناس علیکم حجه. د مخکې کتابونو کې چې تورات ته انجیل دا مسله الله لیکلی و. د آخر زمانی نبی محمد صلی الله علیه وسلم بشپاړس میاشتې بیت المقدس سمونځ کې به برابر شي چې اعتراض داخله غونې کی. الله وی ما تاسو باندې ډېر نعمتونه کړې دي، لیکن د ټولو کې اساسي نعمت د نبی صلی الله علیه وسلم موجود ده. لوی نعمت دی. کیسه نعمت دی. درې صفاتونه ذکر کړه. الله وی عربی دی فیکم، رسول الله منکم، الله وی بشر دی. درې ذمہواران هم داغه تشریح کړي. تلاوت د قران به کوي، د ملګرو تربیت به کوي، دعا د قران او سنت تعلیم بری خلکو لور کوي دی. به ترغیب ورګه صبر او منزله. یو سنسنور 50 کې ویل ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. شهیدانو بل ډېر خیال ساتي. د عام عمر غوند الله ودانې دي، بلکې دا د الله سره ژوند دي. نن یو سل 55 نمبر آیات کې الله بیان د دې کوي چې د انسان د ژوند د امتحان ژوند دی. هر سره امتحان کې واقع دی. هر سره عالم دې کوم دې ایماندار دې کا غریب. شپږ 50 کې الله تفسیر ذکر کې دې صابرینو صبرناک انسانان څوک دي. وہ 50 کې دې نتیجه. اته 50 کې جواب دی او سوال چې نبی صلی الله علیه وسلم خبره د شرک رد کوي او به صفا مروه کې منډي وای. دا ولی جواب دا چې دا الله د دین نه خېلی. نه 50 کې وې انسانانو چې علم د قران او سنتو کې او پټي کې دي سړي باندې الله لعنت ته او د ملائکو دی او د ټول مخلوق لعنت ته. څومره سخت خبره ده. یو څه شپته کې الله ترغیب ورکړي توبه له. یو شپته او دوه شپته کې الله به تخفیف اخروی بیانوي، اخرت د عذاب نه یره. عربتم د آیات مخکې سرداري څلور 50 کې ویلې چې خلک د الله په لار کې شهیدان شو. اوس وې دا دنیا ژوند امتحان ژوند دی، شهادت مې امتحان دی. ولنبلونکم الله خامخ امون ازمی کو بتا سمانی بشئین پیوشی من الخوف د یری. نبلونک معنا د ابتلاء امتحان. یو د الله امتحان دی، یو د مخلوق. د مخلوق امتحان دا معنا د یو شاد درجه چاله معلومه نه یی معلومه کی. وګورو دا سړی څومره وبو کړي. الله تعالی له خدا ټول مخلوقات معلوم دي، لیکن موږ له ښکارا کوي. د دې وجنه
دیو تحقیق علماء لیکلي دي چې دې انسانانو باندې الله مصیبتونه ولې راولي څومره زیات مصیبتونه دي یو مصیبت دین اور سبب المصیبت بیبل مصیبت او بیبل قران او سنت شکل انسان وګوري دې لپاره تقریبا 15 لسپې دي الله او رسول ویلي دي یو خدا چې د مؤمن مثال دار شي لکه سر زر قانون دار د سر زر زرګر په دې ور باندې اړ یراړي دغه نور سبې دینا غاڼه جوړ کی به زنانه استعمالي کله چې ور باندې داوا نوړي سم خیل لې چې دا به استعمال وردا هیڅ چرته نه استعماليږي هغه دنیا جنت آل ته د اخر دل د انسان هغه وخت کې کیږي چې بدی دنیا کې مختلف امتحانونو باندې راشي یو حال بل حال باندې دغه حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د مصیبت د وجنه الله د انسان ګناه معاف کوي څومره ګناګار یو مونږه سترګې مو د ګناه په طرف وګونه د ګناه په طرف جبر د ګناه په طرف کې د ګناه په طرف لاس د ګناه په طرف دماغ د ګناه په طرف زړه د ګناه په طرف تصور کوي ایسا الله یو ټکر راولي مقصد د الله په دې ټکر د مصیبت کې زمن او ګناهونه ختمولي درېمه فائدہ دا مونږ لاله دا چې انسان کوي چې انسانانو ډېر غټ غټ داوی مکوي انسان بچو داغه په دعوت شي ساس کې رمانه نه پیدا لري په حال هغه حالت د پرې بدن کې لري کله چې مرشي چې جو کور جوړیږي دا له دعوو کې شر زو پلانې شي وي الله مصیبت راولي تب صحیح نمروز باندې څومره مصیبتونه الله راوستو ماشاءالله ور باندې مسلط کړو ایس الله درهم برباد کی څلورمه پیدا دې مصیبت راتلو دار د انسان درجه الله ور باندې اوچتي حدیث کې راځي ډیر اوچته درجه الله یو انسان لیکلی لیکن هغه په عمل باندې نشي وسلولې الله ټکر پیراولي مصیبت پیراولي د دې مصیبت نتیجه ده چې دې انسان درجه الله اوچته کړه که عمل خار سره نشي کولای پنځم له پیدا قران دام ذکر کړی دی یمین الله الخبيث من الطيب ګنده او پاک الله جدا کی کله چې انسان باندې امتحان نه راغلی معلومات نه کی چې دا ګنده او کدا پاک دی چې امتحان راغی نو الله توبت هغه جدا کی پاک په یو طرف او دا بل طرف شپږم اهل علم فرمایي د مصیبت پر اتلو کې د الله جباریت له اشاره ده چې الله ګور ډیر زور اور ذات دی دام کولیش شورمه در باندې مات کی قتل لیکي ودی وشري او شکړې الله یو اختیار مې درکړې ده ګورم چې د انسان کوم عمل کوي ووم دا معنا مصیبتونه شرازي اهل علم فرمایي په دې کې د انسان عجز او ذلت له اشاره ده انسان ډیر عاجز دی نبی صلی الله علیه وسلم مداویل یا الله یا ربي لا تکلنی الى نفس طرفه عین د خپل ځان لمه د سترګې در په اندازم پرې نه دی ځکه مونږ ډیر عاجز یو ډیر به سو کوي بیچاره اتم له فائدې دادا د دې بنده التجا فریاد زاری د الله د پاره انسان باندې چې مصیبت رانه شنو باغی کړه قران کې الله عجیب خبره کړې ده د انسان چې کړه مالدار کما او صحتمن کما الله د شکو رواني بالکل ما یاد ایمنا یې سراټین کم پسو دعاین عریس تیرې پلنې دعاګانې به کوي یا الله خیر یا الله جوړ مکا یا الله دا یا الله دا نه هم پیدا علماء دا ذکر کړي د دې مصیبت مبارک چې څومره فائدې الله لیکلي دي پای باندې انسان خوشاله شي کنه لکه رسول الله فرمایي کله چې انسان باندې مصیبتونه راشي او صبر وکړي هغه دنیا کې چې الله څومره انعامات د خلکو له تیر کړی دي روغ انسانان بارمانو کې چې الله کاش مونږ ټوک ټوک وي خوشوز دا مزه مونږه حاصل کړي دي کې اشاره ده لسم دا منه چې کوم انسان مصیبت زده لري هغه جذبه پیدا شي پر صحابه څومره قرباني ورکړي
انبیاء څومره ورکړي مونږ باندې څه مشکلات راغلي داغه جذبه ډیر برابر شي یو لسم دا معنی چې کله انسان له مصیبتونو راشي نو ایسه بدی وخت کې در د الله رحمت متوجي شي شرط پکې د الله صبر دی دولسم انسان د خپل صحت قدر په معلوم شي کله چې جوړم څه حالاتو اوس نه جوړ شم څه حال دی دیار لسم دیږي پټي پیدا شي دغه علم الله لده زموږ استاد سره باندې ایمان دی ظاهري مولا تاوان ښکاری لیکن واقعا هم عمل کې خیر سوار لسم د انسان تکبر ختمي چې انسان تکبر پرې دا کله مصیبت لایق ته نه وي ټینګيږي نه نو تعالی تکبر څه وکړ تعالی لوی عظمت څه وکړ په نسم خاص کر په دې باندې الله راضي کیږي دیو جنې واثر کې راځي ار سار چې دا مصیبت د الله مخې له ودرېږي یا الله مونږ په چا باندې ورش وېزما په دوستانو باندې ورشه چې ای صبر وکړي چې درجه اوچته کوم خه حالات وي الله مونږ په چا باندې ورش وېزما په دشمنانو باندې ورشه چې تکبر غرور وکړي نو ایست نورم برباد کړ دی آیات کې الله دې خبرې له اشاره کړې ده ګناہوں او الله معاف کی غټ داوی الله کوي ما مرتبه او الله اوچته کی خبيث او طيب الله جدا کوي چبارت الله کار کوي زلت د انسان کار کوي انسان له پکار دا چې الله له التجا وکي انسان دې مصیبتونو په پیدا باندې ځام پوي کی کم سړی چې مصیبت زده هغه کې جذبه پیدا شي کم سړی چې مصیبت زده دی هغه د الله رحمت وجیش خاص کر د شهادت عقدر پیجلی تکبر د انسان ختم شو الله په راضي شي ولنبلون الله يخمخ مونږ ازمه کو په تاسو باندې په یوشي من الخوف د يریم ير در باندې راولم والجوع الوغا ونقص من الاموال الله يكمد مالون والانفس يدي ملګرو والثمرات او د امدنو کله د انسان مال استکم کی کله د انسان ملګری الله والی حدیث کې راځي کنه چې کله الله د چا ملګری والی دا په صبر وکي ډیر اجر الله ورکی امام شافعی رحمه الله یو خاص تفسیر کړی آیات کې خوف دا معنا الله جهاد در باندې فرض کړ جوع دا معنا لوګه روزه در باندې راولم نقص من الاموال دا معنا الله زکاتونه ولنفس مصیبتونه راشي دا ټول د الله امتحان دی اوس دا روزه ګور روانه ده ډیر د چې انسانان به شي دله بټینګي کې نه سبدامات کی ختمه به کی الله عز داخله کې امتحان کیا شمسو کې نشي وسو کې نه نشي زه دوی ګورم چا چې صبر وکړي هغه زیره لري وبشر الصابرین الله زیره ورکا صبرناک ولرا صبرناک څوک دي الذين انسانان دي اذا اصابتهم شور شي دوی لره یو مصیبت قالوا دی وی شي ان لله مخاص الله و انا الیه راجعون من بل الله ورغرزو مصیبتون کی تنوین د پاره تقلیل لی لګ مصیبت جزف نه کوي د نبی صلی الله علیه وسلم ډیول شمړه شنو ویل ان لله و انا الیه راجعون سپلې بم شوش لیدا ان لله مونږ د الله یو مونږ د الله غلامان یو زمون مبارک چې الله کوم فیصله کوي د ذلت کار عزت د مرګ د ژوند د صحت کر عافیت کر تکلیفونو من به دې ټول کې الله له منقاد جزف من کو خپلواک بنو وس ځان له تخلص کیږي نه پلان خپلواک ان لله دا معنا چې من خپلواکان نه یو دوی چې ګوره مخ خپلواک یو څه چې من ویا بکیږي شیخ الاسلام ابن قیم لیکلی دی شپږم جلد زاد المعاد کې دا دومره زبردست کلمه ده ک یعقوب علی السلام له یاد وې د یوسف په فراق باندې به هغه نه ویلې چې زوړ او نه ویغم الله له پیش کوم ان لله به ویلې ان لله دا معنا مونږ ته باندې الله د ظریف اندازې اعتراض نه لرو تزمن مالکی څه فیصله چې زمون بارک یو کړه برأس ولای موږ په سر قبول کړی دا حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم طائف ته لاړو نه مل دي ظالمانو وشتو
دومره ویشو چې دا بدن نه وینه لاړه یو ځای کې کینو سړي راځي په دعا وکړه دعا کې یو مضمون دار ای الله ته چې خپنه ز په دې باندې خپکهګم نه کدي خلکو ما سره کوم عمل وکي او چې ته خپنه تمره د الله نه دا متاثر وو حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله انسان له مصیبت ورشي او دا کلمه ویلې الله به دا نعمت نه ښه نعمت درور کی قوی نعمت ام سلمہ ده خاون چې مرشه ابو سلمہ نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل شي ان لله او د شی وای چې الله مال دې ښه عوض راکا ویزه خپوما حیرانم چې ابو سلمہ خو زما خاوند داغه نه به عوض مال الله سوګرا کی په کدا وشوا چې زما جرګه نبی صلی الله علیه وسلم ځان له وکړه دا به د نبی صلی الله علیه وسلم بیبي شو څومره ښه عوض الله ورکی و انا الیه راجعون مونږ بالله له ورګرځو ټوله دې ته ویل شي اثبات د بعث بعد الموت څومره مصیبتونه شراشي څومره راحت جون شي هر حالات کې انسان د الله خو له ورشي ورسات کې نتیجه او جواب د سوال د دې حاصل بدای کله چې انسان مصیبت کې ان لله و انا الیه راجعون وینو څه پیدا ده الله یو وکړي اولئک الله دې مخې صفاتون والا انسانان علیهم بدوی معنی فرین دې من ربهم درب دوینا ورحمتنا د الله رحمت دې صلوات دامن افرین الله به انسانانو له شي افرین ک کار مو کې ما تاسو باندې مصیبت راوسو تاسو ویلې شي ان لله و انا الیه راجعون زما رحمت تاسو له متوجه دي حدیث کې راځي سل ایسی د الله رحم دی یو ایسی په دنیا ما په دې ټول مخلوق کې تقسیم کړي نه نبی ځان سره ساتلې ای دنیا کې ودایو د سره جمع کې او به خپل بندگانو باندې ووري د الله د رحمت وش په اسباب دي قران او سنت چې انسان مطالعه کوي یو پکې ان لله و انا الیه راجعون دا کلمه را جزء فز مکوا چې الله هم داسې درېدل مال دې ما برباد کړي بچی دې زمانہ جوړه کې زره فقیر کړم نه موږ د الله یو زمنګ په دې بچو کې زمنګ په دې مال کې زمنګ په استعداد کې زمنګ په بدن کې چې الله کم امر کوي کم امر نافذي بس موږ ورته بس سرګبانی لبیک دی دې ته ویلې شمانه واولائک الله دې مخکې صفاتون والا هم المحتدون قاسم دې الله کامه باندې هدایت لرسیدلی عمر رضی الله عنه ویلي دو انډي الله رکړو یو سرباري افرین یو انډي رحمت بلله المحتدون د پاسه په سرباري دی لکه سړی دې څور د نعمت ورکی دواړه طرفونه بارونه وتړي ير وې د اضافه والا ورسال کې جواب د سوال درې قسم سوالات دی یو وحمی او دو واقعي اول سوال دی نبی صلی الله علیه وسلم چې کله حج لاړو صفا مروه کې رمل کو پهلوانی عمر رضی الله عنه ویل یا رسول الله دا ولی ودار مکی مشرکان وی چې صحابه لاړ مدینه لدا کمزوري شوی نه جوړ شوی نه طاقت کار کوي صاحب وده کې دوی سره سوال پیدا شو چې یو خوا نبی صلی الله علیه وسلم د شرک رد کوي بل خوا صفا مروه د غونډې مابین کې منډي وي دا په خپل شرک دي دې غونډو قدر دي دویم سوال یمن کې یو نارینه سره صاف او نائله یا اوصاف او نائله دې خپل مابین کې بد اخلاقی غلط تعلق الته موقع پیدا نه کړ په خدا او شو چې د حج په سفر باندې رااله چلاره کې یو بل سره جنا وکړو دلته په پیدا موقع پیدا نشو د غفلت په وخت کې چې ماقام ټیم دی یا د غرمې داخل د بیت الله لدرنا ننواته کابله الته دی بل سره جنا وکړه ایس الله کانی کړ دواړه د خودل وکړه چې انسانانو څوک د حرم بے عزتی کوي دا به نتیجې د عبرت د پاره دوی راوښو دی غونډو کې خود چې داخله کې معلوم کې چې دی بیت الله بے عزتی مکوي
ابراهه به عزت وکړه سال شو دی خلکو به عزت وکړه سال شو شیطان په دمه دمه را دننه کول داخل د بیت الله علیه راوست نو سوال راغی چې د صفا مروه غونډې مابین کې دارمل او منډوال داخلي دي بوتانو اکرام دی الله جواب وکړي چې دا د الله د دین نه خېری بوتان لا نو دا کار کړو دریم سوال لري انصار به کله مدینه نه راتلو طواف به احرام به تړو د مشلل علاقینا التر دی یبوت منات پنامه ډایرک په صفا مروه نه راتل کرابل دا به خفغان معلومو چې ګور از منګه بابا او بوت به خبر کیږي الله جواب وکي چې دې کې هیڅ ګناه نشته دل تراشي صفا کې معنا د خویا مروه کې معنا د پړقېدو یقینا صفا غونډه الله یو د مروه غونډه من شاعر الله د الله د دین درینه خونه ده بیت الله چې انسان لا شي ټول الله نه یادګارونه د اسماعیل او حاجر یادګار دی کله چې مقام ابراهیم صلی الله علیه ابراهیم علیه السلام سره لرایت شي دا دعاګانې بیت الله له شلار طواف کوي مفسرین ذکر کوي وې دې مثال دار کې استایو دوست واغستانه خبر دی ته داغه کور مخ کې اوري راوړي چې اوس به دروازه خلاصې او ما سره به جوړه کوي اجو چې طواف کې ګرځي نو د څه محسوسه چې الله ته مونږ ډېر خپه کړي نن ستاره کور لمغ راغلی وګرځي ویګو ستانه پناه غواړو ستا سره جوړ کړو نو سره خیال چې الله بری بنده سره جوړو کی کوی او به نه کی ضرور به وکی شاعر کې معنا ده نخي دار چا به نه جدا جدا دی اسلام نه نخي دی دې خبرې به ضروری دی یو دا چې تعین دې نه خو الله کوي دویم دې کیفیت به ماغه بیان دی دریم چې دې کې کوم مقصد الله رزم په ایمان دې ځان باندې نه جوړي نو عام نصارا او يهودو جدا سينو کې دا شنو جوړ کړی لري د شو وقار او قدر ساتي لکه حرام ومن حج البيت الله او چې قصو کې د بیت الله بیا تمنا نه د عمره وکي حج کې معنا د قصد عمره کې معنا د زیارت معلوم وخت کې معلوم افعال باندې هغه معلوم زینو کې معلوم حرکتونه دي فلا جناح نشته ګناه الله تعالی وی علی پر سړي باندې چې سایو کې به ما په دې دواړو دلته طواف معنا د سای اور ورسل انه ویل عائشه رضی الله تعالی عنها ویری دی آیات نه معلومیږي چې هیڅ ګناه پې نشته نو سای خو واجب ده آیات نه معلومیږي غیر واجب ای ورته ویل خوار شي اے خوریا دې مقصد نه لري کوم چې تا اخسته کو واجب نه ویني بیا معنا داوي الله لام به ذکر کړي وي دویم اصل کې دې کې دفر وهم ده چې دې ځکه بوتانی خودلې شوی دي خلک سای کوي دا خدایي اکرام دی جواب دا د الله اکرام دی دا خودي کې دي حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي سای کوي امام محمد ناصر الدین البانی صحیح کې حدیث پیش کړی دی عائشہ رضی الله عنها فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم بسای کولا وس الله نور دنه کې کارونه تکوا ومن تطوع کی معنا ده خوشالي کوله ده چا چې په خوشالي سره وکي الله یې خیرن یو کار دنه کوي فإن الله شاکر علیم یقینا الله قدر شناسته او ډیر پویا شاکر دا من عمل قبلی شاکر دا من قدر شناسته خلکو قدر پیژني ورسات کې وسرت چې انسانان چې علم دا پټي خاص کر تحویل قبله د حج علم چاله ان شاء الله علم ورکړي او پټي کې دې سړي باندې اسما لعنت ته عثمان رضی الله عنه مجلس کې حدیث بیان کی وی قسم بالله چې دا آیات ته ما تاسو له حدیث نه ویلي ابو هريره سره باندې چې اعتراض وکي یره وی تعجب سړی ویولي وی اره مسله بیانې سازش کوي خلکو سره هغه وی قسم په الله دا آیات ته الله چې چاله علم ورکمو دې پټ کې په دې شړې مالانت دې دی وجنه موږ را مسله بیانو
حدیث کې راځي د دسي عالم په دې خله کې بالله د اور قیزه واچوي څو مسح حال سفیان ثوری به درس ناستو کله چې اوچت شنو به ژړل چا دې بختنه وکړه ولې ژاړي وې مخکې دې مسله باندې پویو میانو ما اوس په زم پوی شم د درس ملګری مې په پویا کړ جو اوس عمل نکوه برباد شو ربتم داري د حج مسله مخکې الله ذکر کړو تحویل قبله الله یې مې پټوي کپټه مې کړ تاوان دی ان الذين يقيننا غ انسانان يكتمون چې پټي ما انزلنا چې موږ نازل کړي دي من البينات اخکار دلائل والهدى او د هدایت خبره د عقيدي خبره انزلنا الله يوم نازل کړي متشابهات دي الله یو دې شغره جمع یا به اعتبار د ملائکه اکرام البينات کې معنی د توحید دلائل هدیش داخل کول به علم نه جواب من بعد ما بیناه الله یرشدنا چې مخاره بیان کړي الناس د خلق لرا په قرآن او کتاب کې اولئک الله دې مخکي حالات والا شله په دوی لعنت وي الله تعالی لعنت وي په دوی باندې الله عین لعنت وي انکی دلام لعنت ته رحمت نو لري کی انسانان پیران ملائک ورته خیره وغاړي دلال لعنت ډیر اسباب دي عالم شاعر مو کې بیان نه کې بس دا الله د لعنت مستحق اوس ترغیب توبې لا ټیک دی مولا معلومات نو چې د آیات وارد اور خطا شو الله وی توبه وباسه زبر معاف کړ لوی نعمت توبه دی کله چې انسان روح مری نه راغلی نور د مغرب نه راغلی بې ایمان سړی نه مړ که دومره ګناونه وکي چې د اسمه کې اسمان په مابین کې دا ټوله خلا ګناه کوي د الله نه بخنو غواړي الله معاف کوي الحمدلله الا الذين مگر هغه انسانان الله او تابو چې توبه ویسا واسلو اصلاح د عمل وکړه او بینو د خلکو له خبره بیان کړه درې قسمه توبه دي یو د عوام اصطلاح توبه تابو امی انسان ګناه وکړه جوړ الله یو کا یو د فاسقانو دا اصله بیا اصلاح د عمل کوي یو د مليانو دا مولا چې مسله رد کړي هغه مسله قران او سنت کې کدا بیت الله داخل کې د کعبه دننه الله نه معافي وغواړي الله نه معاف کوي ترڅو چې د خلکو له اعلان نه کړي مولا دومره نوې جرم کړي لیکن مولا په خبرو خلک اعتماد کوي مولا به ویل چې دا حدیث موږ په مذهب کې نشته دې حدیث باندې عمل ناروا دی د دې مولا طریقه د نجات دار چې دا بوس چې وي د خپل ملګرو لچ ما نه د الله نه بکنه وغواړي دا صحیح حدیث دی صحیح عمل دی از عزت کی زرا غلو فاولائک د انسانان چې الله او یتوب علیهم ذو رحمت راته او ما وان التواب الرحیم ز توبه قبل انکه او به حنا مهربان تواب دا من بار بار توبه قبلی طریقه برابرې و جانب مقابل لګرا ان الذين يقيننا انسانان كفروا چې کفر کړي او ما ته لاړ به ایمان وهم كفار بدشال شو کافر اولئک علیهم لعنت الله دی خلق ما عند الله لعنت دی او د ملائکو والناس او د خلق اجمعین د ټولو الله وی الله به رحمت نه لري کی دی ورته بدوی غواړي خالدین فیها همیشه به الله په دې اور کې او د لعنت کې اوس پک منشانهم العذاب د دوی نه د الله عذاب عباس رضی الله نبی صلی الله علیه وسلم یا رسول الله استاد تر ساډیر اکرام کړي خدمت ابو طالب سپیدا بور کلیشي نبی صلی الله علیه وسلم له جانم تل کې الله صلی الله علیه وسلم سپلی د اور د دماغ جوش وي په پوزه راوځي الته اوس پک عذاب دی جواب دار چې چاله کوم عذاب مقرر شو الله دې کې به کوم مضبوط نه کیږي دغه معنا شیخ عبد السلام کړي موسوعه القرآنیه کې ولا هم نبدو له وکتل شي په نظر د رحمت نبدو له انتظار وکړي شي نبدو له مهلت ورکړي شي نبدو دنیا له واپس شي د پاره د نیک عمل نبد تاخير د په عذاب کې وکړي شي نو ویلي سپک بم نشي انهم د دوی نه عذاب ولا هم نبا الله دې خلق له مهلت ورکړي شي او نه ورته وکتل شي په نظر د رحمت وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین